نن د ډومبنې مسلې عنوان دغه دی چې طلاق د اثر د حکم اعتبار سره څو قسمه باندې دي. نو فقهاو لیکلي چې طلاق په ابتدایي طور باندې د خپل اثر او حکم اعتبار سره دوه قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي طلاق رجعي او بل ته ویل کېږي طلاق باین. طلاق رجعي دې ته ویل کېږي چې کله یو سړی یو ښځې سره نکاح وکړي اور نکاح نه پس هغې نه خپل شرعي ضرورت هم پوره کړي یا خلوت صحیحه شپې ضرورت خو نه پوره نه کو خو شپې ورسره خاوند تېره کا او هغه کې څه شرعي عذر یا حسي مانع نه و خو خاوند دغه نه خپل شرعي ضرورت پوره نه کو هغه نه پس دی خاوند په لفظ طلاق سره ښځې ته طلاق واچولو یا لفظ طلاق استعمال نه کو لفظ کنایي استعمال کو خو هغه لفظ کنایي په عرف کې اور معاشره کې په لفظ الفاظ صریح حکم کې غاشمرل کېږي. لکه عرب وایي چې کم سړی خپل ښځې ته وایي چې انت واحدتون ته یوازې یې استبرئي رحمک خپل رحم پاک کا یا اعتدی خپل حیض وشمره چې بل ځای کې نکاح وکړي دا اگر چې الفاظ کنایي دي خو حکم اعتبار سره دا طلاق رجعي دي. طلاق رجعي حکم دغه دی چې عدت کې دنه چې د دې کور ولته 3 حیضه نوی تیر شوي دا خپل ښځې ته رجوع کولی شي او رجوع په 2 قسمه باندې ده یا به قولی رجوع کوي یا به فعلی رجوع کوي. قولی رجوع دې ته ویل کېږي چې د خاوند ښځې ته دا وایي چې ما خو تا ته طلاق درکړی خو زه به د خپل طلاق اچولو باندې خیمان یم او زه تا ته رجوع کوم ته زما ښځه شوې زه ستا خاوند. دا قولی رجوع ده. اور فعلی رجوع دې ته ویل کېږي چې دا سړی ښځې سره خبرې خو ونه کړي هغې سره شپې صحبت وکړي خپل شرعي ضرورت ورنه پوره کړي دا هم رجوع ده. نه چې دا فعلی رجوع کومه کوي چې خپل کور والا سره کوروالی وکړي دا رجوع ده که دې کې خبرې ونه کړي بیا هم رجوع ده. خو دا به عدت کې دنه رجوع کوي یعنی 3 حیضه کې 3 مینسز کې دنه 3 میاشتې تېرېدو نه مخکې کچری د خاوند 3 میاشتو کې د ښځې ته رجوع ونه کړه مثال په طور باندې زید کور والا هنده ده یا فاطمه ده زید لګیا شو فاطمې ته یو ځل وویل چې ته په ما باندې طلاق یې یا زید فاطمې ته 2 ځلې وویل چې ته په ما باندې طلاق یې نه په دې صورت کې دې ته اختیار حاصل دی چې دا د عدت کې دنه د ښځې ته رجوع وکړي. خو که اوس 3 میاشتې تېرې شوې یا د ښځې 3 مینسز تېر کړو خو د خاوند ښځې ته رجوع ونه کړه نه دې صورت کې دا کم طلاق دی دا مخکې طلاق رجعي و دا به اټومیټکلی طلاق باین ته راوړي او طلاق باین حکم دا دی چې اوس به د ښځه او خاوند دوباره نکاح تړي او نوي مهر سره تجدید نکاح اور تجدید مهر سره به نکاح وتړي بیا به ورته دا ښځه جایز شي که نه دې نه پس دې نه علاوه ورته دا ښځه جایز کېږي دا یو طلاق رجعي بحث دی. بیا طلاق باین په 2 قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي طلاق باین صغرا یعنی ورکوټ ہے اور یو طلاق باین کبرا غټ طلاق. طلاق باین صغرا دې ته ویل کېږي چې زید خپل ښځې فاطمې ته طلاق ورکړي خو الفاظ صریح سره طلاق ورنکړي کنایي الفاظو سره. مثال په طور باندې زید خپل ښځې هندي ته یا فاطمې ته دا وایي چې ته ما باندې خور یې یا ته ما باندې ترور یې یا ته ما باندې مور یې دا الفاظ استعمال کړي دې سره چې کم طلاق وکړي کېږي دا طلاق باین دی. اور طلاق باین حکم دا دی چې څنګه د خاوند خپل ښځې ته دا الفاظ استعمال کړي فوراً د دې ښځې او خاوند منځ کې نکاح کم تعلق ته ختم شو. اوس عدت کې دنه اور یا عدت نه بعد کې که د ښځه او خاوند خپله کې تعلق ساتل غواړي نه تجدید نکاح به کوي او تجدید مهر سره به کوي. هغې مختلف صورتونه فقهاو ذکر کړي. یو صورت دا دی
چې یو سړی د یو ښځې سره نکاح وشو خو د رخصتي نه مخکې د خاوند لګیا شو هغې ته طلاق واچولو اگر چې دا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې بیا دا طلاق باین دی ولې کې طلاق رجعي دپاره شرط دغه دی چې د ښځې او خاوند خپله کې یو بل سره شپه تېره کړې وي صحبت یې کړې وي دلته کې د ښځې رخصتي نه ده شوي خاوند ورنه خپل شرعي ضرورت پوره کړی نه دی نه رخصتي نه مخکې که دا خاوند خپلې ښځې ته دا وایي چې ته په ما باندې طلاق یې بیا طلاق باین دی او که دا ورته وایي چې ته ما باندې خور مور یې بیا هم طلاق باین دی ها رخصتي نه پسې ورته که دا ویلو چې ته په ما باندې طلاق یې نه بیا طلاق رجعي دی او رخصتي نه پسې ورته که ویلو چې ته ما باندې خور یې نه بیا طلاق باین دی او طلاق باین حکم دغه دی چې دوباره به نکاح تړي تجدید نکاح سره اور تجدید مہر بن گئی اور د مہر کم از کم مقدار 10 دراهم دی دینا کم مہر زموږ احناف په نسبت باندې جایز نه دی اور کم از کم مہر نن سبا تقریبا 3500 روپے جوړیږي 3500 روپے تقریبا کم و بیش دیم صورت دا دی چې یو سړی خپلې ښځې ته الفاظ د طلاق د صریح استعمال کی خو هغې کې شدت پیدا کی شدت څنګه پیدا کی ښځې ته دا وایي چې مثال زید فاطمی ته دا وایي چې ته ما باندې طلاق یې خو سخت طلاق سره نه چې دا طلاق سره سخت لفظ استعمال کو دا طلاق رجعي نه به اټومیټکلی طلاق باین ته لاړ شي یا زید خپلې ښځې فاطمې ته دا وایي چې زه تا ته طلاق در کوم خو شدت سره در کوم دا لفظ شدت ذکر کی بیا به دا طلاق باین وي او یو ته دا وایي زید فاطمې ته وایي چې ته ما باندې طلاق یې خو د غر برابر طلاق یې اسمان برابر طلاق یې زمکی برابر طلاق ہے کائنات برابر طلاق ہے نہ چې د سخت الفاظ پکې راولي دا خو مخکې طلاق رجعي قول یا فعل سره رجوع کولی شو دوباره د تجدید نکاح ضرورت نه خو چې کله دا الفاظ استعمال کو اوس دا طلاق باین دی دوباره تجدید نکاح وکړي اور نوې مہر به متعین کړي زه په دې خبر مې تاسو پوه شو پوه نه شئ خیر دې مانه بیا تپوس کوئ دریم صورت دا دی چې خلا سره کم طلاق وکړي شي دا طلاق باین په حکم کې دی ښځه خاوند ته دا وایي چې تا ماته لستو لمهر سونه ده دا تا لیکلی دی ما در لستو سونه ده نه زه نه غواړم ماته طلاق راکړه دې ته خلا ویلی کېږي ښځه پیسو په بدل کې خاوند نه طلاق راوالي نو چې کله د خلا وجې نه ښځې او خاوند منځ کې جدایي راشي هغه د طلاق باین په حکم کې ده خو طلاق باین صغرا یعنی یو طلاق شو سلورم صورت دا دی چې قاضي د ښځې او خاوند منځ کې جدایي راولي ښځه او خاوند خپله کې نه جدا کېدو قاضي د څه مسلې وجې نه هغه خپله کې جدا کړو نه چې کله قضایي د ښځې او خاوند منځ کې جدایي راوړي هغه د طلاق باین په حکم کې ده هغې یو آسان مثال باندې ځان پوهېږي یو سړی دی ورک شو ودي کړی دی ښځې ورته کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله انتظار وکړو اوس احنافو په نیز باندې هم 4 کاله به انتظار کړي 4 کالو بعد به قاضي دا خاوند طرف نه دی ښځې ته طلاق واچي ښځه به متوفى عنها زوجها وګرځېږي 4 میاشتې 10 ورځې به عدت تېر کړي هغه د بعد بل ځای کې نکاح کولی شي نه چې دا کم قاضي د خاوند طرف نه دی ښځې ته طلاق واچولو دا طلاق باین په حکم کې دې ته هم طلاق باین وایي اور پنځم صورت دا دی چې الفاظ کنایي سره طلاق ورکړي او نیت د طلاق وي دې کې دا خبره ضروري ده مثال په تور باندې یو خاوند خپلې ښځې ته دا وایي چې ته ما باندې داسې ګرانه یې لکه مور دې سره طلاق نه کېږي دلته کې یو تشبیه ورکړه یا ورته وایي چې ته ما باندې داسې ګرانه یې لکه څنګه راباندې خور ګرانه ده دې سره طلاق نه کېږي البته دا ورته وایي چې ته ما باندې خور یا موري یا تروي خو نیت د طلاق نو بیا نیت کی طلاق کی ولی الفاظ کی نہیں کی نیت شرط کا نیت وہ طلاق بکیږي او کنیت نو بیا طلاق نه کیږي لہذا دې صورت کې به بیا طلاق باین کیږي چې کله زید خپل خزی فاطمه ته دوی چې ته زما باندې خور شوي او نیت د طلاق وو نه طلاق باین کیږي دې کې صرف په خلی باندې دا ویل چې زتا ته رجوع کوم نه کیږي بلکہ تجدید نکاح بکئی مہر بو متعین کی اور دوبارہ با نکاح کری درہم کم قسم دی طلاق باین کبرا آغا دی چی کلا خاون خپل خزی تا 3 طلاق واچی یا اور تدوی
زید فاطمی ته دا وی چې ته په ما باندې طلاق یې، ته په ما باندې طلاق یې، ته په ما باندې طلاق یې، دا 3 طلاق شو. یا ورته په ټک سره یو جملې کې وی چې ته په 3 طلاق سره په ما باندې طلاق یې، بیا هم 3 طلاق شو. اور یا 3 مجالسو کې بیل بیل ورته وی. مثال په تور مې خوندې دلته کې غوسه او دلته کې خزي ته وی کور کې د کمرې کې دنه چې ته ما باندې طلاق یې، بیا صحن ته جګړه وته الته ورته چې ته په ما باندې طلاق یې، بیا بار کوسي ته دلته ورته بیا ویل چې ته په ما باندې طلاق یې. نه 3 مجالس بدل شو، اوس 3 طلاق وشو. دیتا طلاق باین کبرا ویلې کېږي. وجه څه ده؟ اوس ته دی پروسس ډیر زیات اوږد شو. دا ښځه به اول عدت تیر کی، یعنی که خېټې باندې حمل وي بیا وضع حمل، اور که خېټې باندې حمل نه و نو بیا به که چېرې حیض ورته راتلو بیا به 3 میاشتې تېرېږي، 3 حیضه، اور که چېرې حیض ورته نه راتلو بیا 3 میاشتې ټایم دی. 3 میاشتو بعد دا به یو بل ځای کې نکاح وکړي. هغه خاوند به ورسره خپل ضرورت پوره کړي، بیا به ورته هغه په خپلې مرضي سره طلاق واچي یا هغه وفات شي. هغې د بعد به دا ښځه بیا عدت تیر کړي، هغه د بعد به دا اول خاوند ته دا جایزه شي. دې ټول پروسس ته زموږ شریعت اصطلاح کې حلاله ویلې کېږي. نو چونکې دې دا پروسس ډېر زیات اوږد دی، دې وجې نه ورته طلاق باین کبرا ویلې کېږي. البته موجوده دور کې غیر مقلدین چې کوم د مونږ وهابیت هم وایي، فتنه غیر مقلدین، میرزایان یعنی قدیانان اور روافض یعنی شیعه، هغه وایي چې 3 طلاق یو طلاق دی. اور زمونږ بل اتفاق په علماء دی باندې فتوا د اهل سنت والجماعت چې 3 طلاق 3 دي، 3 طلاق ته یو ویل دا غیر مذهب دی، لا مذهب دی، مذهبي ازادي ده. دیو جنا کچره د غیر مقلدینو په مدرسې نه فتوا راواخلي، یا د شیګانو میانباړي نه فتوا راواخلي، یا د میرزاینو میرزاړي نه فتوا راواخلي، نه فتوا زموږ په نسبت قابل حجت نه ده. 3 طلاق 3 دي.